تاسو په ملکن ډیویژن باندې د ټیکسز د نفاذ دغه سبب جوړ شوی ما په اسمبلی په فلور باندې ورته دا هم وی چې تاسو د ملکن ډیویژن د عوامو سره ډیر لوی ظلم کوي په پسه چاړه باندې دغه مری علالوي دا غریب خلق دی د ټول عمرونه په ملیشا کې په سعودي عرب کې په دوبۍ کې دا سوال ما په اسمبلی کې روچت کو عنایت الله سے پاسې دلو او د حکومت د طرف نه ماته جواب راکړ ګوره په کار خدا وا چې د پی ټی آی ګورنمنټو مختلف منسټران صاحبان ناستو عنایت الله سے پخپله پاسې دو او هغه وی چې مونږ به د وفاق نه د 10 کالو یا د 15 کالو د استثناء درخواست چې د دې قانون په ملکن ډیویژن کې د ټیکسز د نفاذ سره تعلق نو بیا زما د سوال په جواب کې عنایت الله سے تا څنګه شورټي ورکوله ما ورته وی په هغه فلور باندې او زما غا د اسمبلی تقریر په سوشل میډیا موجود دی چې دا تاسو قومي جرم کوئ دا 15 کال به تیر شي تاسو صرف دا 15 کال استثناء د لپاره ورکوي چې زمونږ نه پبلک پریشر دا رانه ختم شي دا به تیر شي نو بیا به دا ټیکس نه لاګو کیږي قانون سازي تاسو اوس کوئ یو سړي ته زهر ورکي او ورته وي خیر د 15 منټو پورې به ته نه مرې نو 15 منټو نه بعد به دې نه مري ته به سوي چې دا ما ښېګړه کړې ده یا زه په دې جرم کې نه هم شریک ما په اسمبلی په فلور باندې ورته دا هم ووي بسم الله الرحمن الرحیم څو ورځو راسې سوشل میډیا باندې یو موضوع گردش کوي ملکن ډیویژن کې د ټیکسز د نفاذ خلاف د جماعت اسلامی چې کوم تحریک دی هغې کې سابق صوبایي وزیر جناب عنایت الله خان صاحب یو پوسټ ورکړی او دا یې ویلي چې زمونږ سره په ملکن ډیویژن کې د ټیکسز خلاف په دې ټرینډ کې تاسو شریک شئ ما هغې باندې یو کمنټ وکړل چې عنایت الله صاحب کله چې دا بل په اسمبلی کې پاس کېدو 25وی آئینی ترمیم او تاسو د قرارداد په شکل کې د صوبایي اسمبلی نه د هغې سفارش لیږو نو هغه وخت کې تاسو د دې حمایت کړو نو تاسو په ملکن ډیویژن باندې د ټیکسز د نفاذ د هغې سبب جوړ شوي لهذا نن تاسو څنګه په کومه خوله د هغې مخالفت کوئ هغې نه وروستو هغه کمنټس زما چې کوم دی نو هغوی ډیلیټ کړل او بیا یې یو ویډیو کې په هغې باندې چې کوم دی نو خپل کمنټس ته یې ورکړل او هغه ویډیو کې داسې وي چې مونږ خو دلته په ملکن ډیویژن کې د ټیکسز د نفاذ خلاف چې کوم تحریک شروع کړی دی نو مفتي صاحب له پکار ده چې زمونږ مرسته وکړي نو هغه زمونږ مخالفت کوي او بیا ویلو چې دا کوم قانون مونږ په اسمبلی کې پاس کوو د دې خو د ملکن ډیویژن د ټیکس سره هیڅ قسم څه تعلق دا نه و لږ غوندې رڼا او روشني په هغې باندې ورچومه 25م آئیني ترمیم دا د آئین پاکستان د ارټیکل 247 د خاتمې دپاره راوړلی شوی و او په هغې کې 2 قسمه علاقې دي چې د هغې هغه آئیني حیثیت دا بدلیدو یو په هغې کې په اف سره FATA فاټا فیډرلی ایڈمنسټرډ ټرایبل ایریا چې په هغې کې د باجوړ نه روالې تر وزیرستان پورې دا ټولې قبایلي ایجنسیانې شامل دي او دا د وفاق زیر انتظام علاقې وي دویم په هغې کې پروینشلی ایڈمنسټرډ ټرایبل ایریا فاټا PATA چې کوم په اختصار سره به لیکلی کېدو په هغې کې زمونږ د ملکن ډیویژن دا په هغې کې شامل و نو د قبایلي سیمو د ایجنسو د هغې پوزیشن بدل و او زمونږ د علاقې د هغې پوزیشن دا بدل و عنایت الله صاحب دا یو تاثر ورکړی دی چې مونږ د FCR د خاتمې دپاره د دغې قانون ملګرتیا کړې وه دا ټیک ده چې په ایجنسو کې به FCR و او په ملکن ډیویژن کې FCR نه و بیا تاسو د دغه بل حمایت د ملکن ډیویژن په سطح باندې ولې کو ګوره ملکن ډیویژن دا د پیښور غوندې سیټل علاقو سره په ایگزیکټیو کې انتظامی معاملاتو کې دا یو شان و هلته هم ډیپټي کمیشنر دلته هم ډیپټي کمیشنر هلته هم اسسټنټ کمیشنر دلته هم اسسټنټ کمیشنر هلته هم کمیشنري نظام دلته هم کمیشنري نظام بیا په جوډیشري کې زمونږ ملکن ډیویژن او سیټل ایریا د پیښور دا یو نظام
بیا په لیجسلیشن کې لیجسلیټیو کې زمونږ ملکن ډیویژن او د پیښور غوندې سیټل ایریاز دا یو شان نظام. التم لوکل ګورنمنت الیکشن، دلتم لوکل ګورنمنت لوکل باډیز الیکشن، التم د صوبایي او د قومي حلقو الیکشن، دلتم د صوبایي د قومي حلقو الیکشن. الته چې سینټ په کومې نمایندګۍ سره کېدلو دلته هم سینټ په هغه نمایندګۍ سره کېدلو. لہذا د سټیټ چې کوم بیسک 3 پیلرز وي چې په هغې کې ایگزیکټیو ده، جوډیشري ده او په هغې کې لیجسلیټیو ده، په هغې کې ملکن ډیویژن دا د پیښور غوندې سیټل ایریا سره بالکل برابر و. بیا د 25وي آئینی ترمیم کې د ملکن ډیویژن د شاملولو واحد یو مقصد و او هغه دا چې کوم کسټم او ټیکسز قوانین د الته په سیټل ایریا کې په پیښور کې دي چې هغه ایکسټنډ شي او د هغې توسیع وشي ملکن ډیویژن ته. صرف د دغه یو مقصد په خاطر په ملکن ډیویژن کې د 25وي آئینی ترمیم په ذریعه باندې د فاینانشل چې څومره هم لاز دي، قوانین دي د کسټم او د ټیکس په بابت کې د هغې د توسیع دپاره دغه 25وي آئینی ترمیم دا مؤثر و او دا کار آمد و. باقي د 25وي آئینی ترمیم د وجې نه په ملکن ډیویژن کې FCR نه دی ختم شوی. د 25وي آئینی ترمیم د وجې نه په ملکن ډیویژن کې په ایگزیکټیو کې، په لیجسلیټیو کې یا په جوډیشري کې هیڅ قسم څه فرق دا نه دی راغلی. د دې 25وي آئینی ترمیم سره صرف یو فرق راغی په ملکن ډیویژن کې چې دلته دا کسټم فری زون یا ټیکس فری زون و، هغه حیثیت ختم شو. او چې کله دا سوال ما په اسمبلی کې روچت کو نو دغه ورځ وه چې عنایت الله صاحب پاڅېدلو او د حکومت د طرف نه ماته جواب راکو. اوس ګوره په کار خو دا وه چې د PTI ګورنمنټ و، د هغې سیم صاحب و، د هغې مختلف منسټران صاحبان ناستو. عنایت الله صاحب په خپله پاڅېدو او هغې ووی چې موږ به د وفاق نه د 10 کالو یا د 15 کالو د استثنا درخواست کوو. نو چې د دې قانون په ملکن ډیویژن کې د ټیکسز د نفاذ سره څه تعلق نه و، نو بیا زما د سوال په جواب کې عنایت الله صاحب ته څنګه پاڅېدې او تا څنګه شورټي ورکوله؟ ما ورته ووی په هغه فلور باندې او زما هغه د اسمبلی تقریر په سوشل میډیا موجود دی چې دا تاسو قومي جرم کوئ، دا 15 کاله به تیر شي، تاسو صرف دا 15 کاله استثنا دې دپاره ورکوئ چې زموږ نه پبلک پریشر دا رانه ختم شي، دا به تیر شي، نو بیا به دا ټیکس نه لاګو کیږي. قانون سازي تاسو اوس کوئ، یو سړي درته زهر ورکړي او ورته ووایي خیر د 15 منټو پورې به ته نه مرې، نو 15 منټو نه بعد به دی نه مري، ته به څه وایې چې دا ما ښېګړه کړې ده یا زه په دې جرم کې نه وم شریکه. ما په اسمبلی په فلور باندې ورته دا هم ووی چې تاسو د ملکن ډیویژن د عوامو سره ډېر لوی ظلم کوئ، په پسه چاړه باندې د هغې مرۍ علالوئ. دا غریب خلق دی، دوی ټول عمرونه په ملیشا کې او په سعودي عرب کې او په دوبۍ کې په دیاړو مزدورو باندې پیسې ګټي، نو سټیټ دوی ته چې کوم دی نو هغه مراعات نه ورکوي کوم چې سیټل ایریاز کې خلکو ته ورکولی کېږي. مونږ ډېر پسمانده یو، مونږ ډېر بیکورډ وو، مونږ د 1947 د پاکستانیان نه یو، مونږ د 1969 پاکستانیان یو، مونږ ډېر وخت وروسته مونږ ته سټیټ چې کوم دی نو فیسیلیټیز دا یې مونږ ته راکړي دي. لہذا والی سوات، نوابي دیر، مهتري چترال چې کومې معاهدې کړې وي د پاکستان د سټیټ سره هغه د په خپل حال برقرار پاتې شي او دلته د ټیکس نه لاګو کیږي. زما هغه اواز چا په اسمبلی کې وانه اورېدلو. ما بار په ټي وي باندې هم چې کوم دی نو په مشرق ټي وي باندې په پروګرام کې هم دا خبره وکړله او ما دا ووی چې 15 کاله پس دوی وایي چې دا ټیکس به لاګو کیږي، مونږ 50 کاله بعد هم دا نه منو. نو نن چې عنایت الله صاحب وایي چې مفتي صاحب ته بجای د دې چې زموږ مخالفت کې زموږ سره ملګرتیا وکړي، زه اوس نه ته خو اوس ملګری کېږي او چې په کوم وخت کې چې کوم دی نو تاسو د ټیکسز د نفاذ حمایت کو دلته او د دې علاقو خصوصي آئینی حیثیت مو ختمو، هغه وخت کې لا مونږ چې کوم دی نو مخالفت کړو، هغه وخت کې لا مونږ ویلو چې داسې مه کوئ او هر څه په ریکارډ باندې پراته دي. لہذا زه اوس هم دا وایم چې د دې دپاره قومي یکجهتي پکار ده، خو د هغې سره سره هغه تور مخونه هم د قوم ته ښکاره کول ضروري دي. کومو خلقو د لاسه چې زمونږ د ملکن ډیویژن د هغې هغه خپل خصوصي آئینی حیثیت د ټیکس فری زون دا د 25وي آئینی ترمیم د هغې په شکل کې چې کوم دی نو هغه حیثیت د دې ختم کړی شوی دی او نن هغه آئینی حیثیت د خاتمې د وجې نه
دلته په موږ باندې ټیکسونه هغه لاګو کیږي. موږ ته تانه راکړلی شوله چې تاسو خو د مسلم لیګ ملګري وئ. موږ د مسلم لیګ ملګري وو، د هغې باوجود هم د خپل اتحادي سره مخالفت وکړو او د دغې آیني ترمیم مقابله م وکړله. او تاسو په اپوزیشن کې وئ او د هغې باوجود هم ورسره په دې جرم کې ملګرتیا وکړله، په دې جرم کې ورسره تاسو شریک شولې. زه د ملکنډ ډویژن خبره کوم. د فاټا چې کوم فیډرلی اډمنسټر ټرایبل ایریا ده، قبایلي ایجنسیانې دي، هغې د انضمام څه نقصانات دي او هلته خلق نن څومره د تکلیف سره مخامخ دی، دا جدا یو موضوع ده، جدا بحث دی. نو عنایت الله صاحب ته کو فاټا او پاټا فیډرلی اډمنسټر ټرایبل ایریا او پروینشلی اډمنسټر ټرایبل ایریا دا دواړه د یو بل سره یو ځای کې او د اف سی آر د مخالفت په بنیاد باندې د 25وي آییني ترمیم د حمایت لپاره جواز جوړی. نو یاد ساته چې اف سی آر دلته نه و. 2018 کې چې تاسو قانون پاس کو، ملکنډ ډویژن سره د اف سی آر تعلق نه و. ملکنډ ډویژن دا د سټل ایریاز په شانتې بېعیني په جوډیشري کې هم، په ایگزیکټیو کې هم او په لیجسلیټیو کې هم صرف او صرف دا چې د پیښور نه جدا و، په دې وجه جدا و چې دلته ټیکس نه و. او 25وي آییني ترمیم سره چې کله تاسو ټول قوانین ایکسټنډ کړل ملکنډ ته، نو کسټم ایکټ هغه هم ایکسټنډ شو او ټیکس چې کوم دی نو قوانین هغه هم دلته ایکسټنډ شو. لہذا نن چې دا څه هم بم راغورځېږي، دا د 25وي آییني ترمیم دا د هغې لازمي نتیجه ده، د هغې رد عمل دی. نن هم په هغه خپل خبره په هغه خپل موقف باندې ولاړ یم چې کله هم تاسو اوپن ډیبیټ به کوو په نیشنل اینډ انټرنیشنل میډیا ټي وي چینل باندې، او زه به در سره انشاءالله کینم او ثابتوو به چې هغه وخت کې چا د دغې جرم حمایت کړی دی، چا د دغې جرم مخالفت کړی دی. ډیره ډیره مننه. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.